انسان کله خبر ته خوشي او دا نکیر او منکر دا دو فرشتي دي اتاه ملکان دو فرشتي ولا راځي موږ عقیده ده قبر دې سړی کله لاړ شي د قبر نه مراد دا کند نه د خبرې ځان پوهیږي دا قبر اصل کې د دنیا او د آخرت په دیمینس کې د ژوند د قبر ژوند وي اصل کې د عالم برزخ وي مختلف عالمونه دي کنه یو عالم الارواح دا سه دور چې الله صرف روحونه پیدا کړو دا زموږ بدنونه نه وو الله صرف ارواح پیدا کړی دي بیا داغې نه وروستو الله رب العالمین د دې ځمکې او د دې خاورې نه د روح دپاره یو بدن پیدا کو بدن لکه مرغۍ خلک اول کور ته راوړي او پنجره ولا وروستو بیا جوړوي دا مرغۍ مثال د روح دی کله چې دا روح پیدا شو نو د هغې دپاره بیا پنجره پکار وه بیا د دې چرګو دپاره ټوکرۍ پکار وه بیا د هغې دپاره یو کوټه پکار وه او دا بدن الله تعالی د دې روح دپاره یو کوټه جوړه کړله کوټه یې ولې جوړه کړله یو هغه عالم الارواح د هغې نه وروستو بیا دا بل دویم بدن چې دی عالم الاجساد او عالم الاجسام دی اوس په دې کې زموږ جسمونه دي موږ روح نه یو هغه د اروپا کې صرف روحونه الارواح جنود مجنده دا روحونه ټول لښکرې وي او دا لښکرې الله تعالی پیدا کړی وي اوس دا موږ چې په دې کوم وخت کې دا نن چې په دې جمعې په دې ورځ باندې موږ یو بل ته ګورو موږ د یو بل روح نه یو بلکې په دې باندې خلک لګیا دي فلسفیان ډاکټران طبیبان علما دا روح څه شی دی هیڅوک جواب نشي ورکولی قرآن وی یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا روح د الله امر دی موږ نه یو دا د الله حکم دی دا د الله تعالی د کن کلمه ده چې الله وایي دې بدن کې ورننوځه او د دې بدن نه راوځه ادخلي واخرجي ورننوځه واپس ته راوځه بس هغه عالم الارواح دا اوس عالم الاجساد او عالم الاجسام دی بیا یو بل بدن بل یو عالم روان دی هغې ته عالم البرزخ وایي هغه عالم البرزخ څه دی هغه عالم البرزخ د دې دنیا او د آخرت په دې منځ کې یو پرده بینهما برزخ دی لا یبغیان د جنت او جهنم په د دنیا په دې منځ کې د آخرت او دنیا په دې منځ کې یو پرده د عالم برزخ وایي د عالم برزخ ته عالم قبر وایي نور قبر مطلب دا نه دی چې خامخا سړی په ځمکه کې ښخ شي په دې وجه باندې عذاب قبر کوم چې منکرین دي په دې زمانه کې مشته او په زمانه کې معتزله او چې کوم د ایتیست خلک دي ملحدین دي هغه خان دي من پسې کوم درې سادهګان کار کوي ودا کڼې کوترې دي مولیانو ته ناستي یو دیو ته خبرې کوي او خوږې او ترخې او کله د غاړه راکاږي او کله ته ترخې وږي او خلک غوږونه له لاس ویسي دا سادهګان خلک دی وایي قبر کې عذاب په کوم ځای کې دی د شاه ولی الله رحمه الله نن چا تپوس کړی چې په دې قبر کې تاسو چې عذاب دی ویل چې او عذاب پکې دی ویل سم پکې عذاب دی تاسو وایي چې دا یو طرف او دا بل طرف دا دیوال راشي او دا پکې ورننه وځي داسې او دا پختې په یو بل کې ورننه وځي او دا چغې وهي ماران دي لړمانان دي او دا خو ډېر کرته موږ څوک خخو او ډېر بد عملی او سبا چې کله کلاو کونو په کوم طرف چې موږ سمولې پقه طرف باندې پروت دي داسې پروت دي که نه اکه په نیمه غشانې وي نه چېرته دیوال را غورځېدلی دی نه تخته ماته شوې ده نو دا څنګه عذاب دی په دې قبر کې نو شاه ولی الله رحمه الله ته ډېر ښکلی جواب ورکړی و ډېر مزیدار جواب و واورې دا خبرې ورې هغه ورته ویل په دې قبر کې د عذاب لیدل دا د دې خبرې ثبوت نه دی چې په دې قبر کې عذاب شته یعنی د قبر د عذاب ثبوت دا نه دی چې منګ یې نه ډېر څیزونه داسې دي منګ یې نه شته بیا ورته مثال ویلی و ویل ګوره یو سړی ستا خواته ودرې بل یخ دی ورته شپې اکثر خوب کې سړی ودی که نه یو کس تهجد ته پاڅېدلی دی هغه الله ته مسله باندې ولاړ دی دعاګانې کوي او دا بل سړی خوب ویني سپور ایسار کړی او دا منډې وهي منډې او یا زمرو ایسار کړی یا سیند ته غورځېدلی یا داسې وي چې چېرته څوک یې په ټوپکو باندې ولي او ټوپک یې پسې راغستي او دا منډې وي او دا چغې وهي چغې نو کله کله دا چغې دومره ډېرې شي په دې خوب کې چغې وي نه سړی راپاسی چې راپاسي دا سترګې راوتي او شکر دی چې دا خو ما خوب لیدو ورنه زه خو تباه و برباد وم دا بل ورته وایي چې څه بکواس کې ګډ ورته زما خواته پروت کله سپور ایساره کړی وی دا ورته وایي نه یاره خوب یې لیدو نو اوس ګوره دا تکلیف په دې خوب والا باندې تېر شوی دی او سم تکلیف پې تېر شوی دی بل تاړو پته نشته دی بلکې کله کله داسې وي دلته کې یعنی د ښځې خاوند مثال ووایو یا مطلب دو ملګري دي یو بستره کې سړی پروت دی بل کې ښځه پرته ده یا مطلب دو ملګري پراته دي یو په هوا باندې الوځي په خوب کې الوتلي که نه الوتي چېرته او باندې خلک الوتی شي ښه کله کله سړی چېرته خوب ویني که نه رجي زه یورپ ته روان یم او ګرین کارډ راته میلاو دی او جاز کې ناست یم او ګلف ایرلاین کې ناست یم او سیټ راته میلاو دی خب په بزنس کلاس کې او خوشحاله روان یم یاره سهار چې راپاڅېدم اق سوکړه کو سورچي ته ناست وم بیا ماښام یې سمه خوشحاله شپه تېره کړي او دا بل سړی چې دی نو دا بل سړی وایي زه خو بېګا دومره خطرناک خوب مې لیدلی دی دومره خطرناک
چې د غر نه ښکته راورغښتله مال خپې مې ماتې دي او لاس مې مات دي او سار چې راپاڅېدم ټیک ټاک ومه برابر. یو په جنت کې دی، یو په اسمان کې الوزي او بل هغه دی په تکلیف کې پروت دی. معلومیږي دا چې دا خبرې دا زما اوسه د عقل نه دي. ورنه که په عقل باندې د دې څه توجیه کوي. بیا دویمه دا که هر شی لیدل غواړي نو دا روح موږ چېرته لیدلی دی؟ یو سړی دې ووایي که نه دا روح کم دی. دا څومره غټ میډیکل ساینس دی او ډاکټران لګیا دي، او یعنی د دې غاښ ځان ډاکټر دی، د دې پوزه د دې طرف ځان ډاکټر دی، د دې ډانګ ډاکټر دی، د دې یو سر ځان ډاکټر دی. یعنی حیران بشئ چې د یو بدن څومره ډاکټران دي، په سونو ډاکټران د یو بدن لګیا دي. بلډ پریشر دا ځان له بیمار دی، شوګر سپیشلیست پکې ځان له دی، او په هارت کې ځان له بیماریانې دي، د سرجریانو ځان له ماهرین دي. خو د دې ډاکټر پکې پیدا نه شو چې دا روح په کوم ځای کې دی. دا ډاکټر لا پیدا نه شو، او دا ډاکټر هم پیدا نه شو چې کله دا انسان مړ شي دا روح کوم طرف ته ځي دا پته نه لګي. دې نه معلومه دا شو چې دا د برزخ دا خبرې ګورې دا به موږ صرف او صرف په شریعت باندې. ډېر خلک دا وایي که نه قبر کې عذاب نشته دی. عذاب شته دی، یوازې عذاب نه دی، نعمتونه هم پکې شته او عذاب هم پکې شته. به هر تقدیر د دې قبر له کله راشي نو دا نکیر منکر ورته وایي، خوش آمدید ورته وایي، خوش پخیرالی ورته وایي، او ورته وایي ته چې په دې مخ د ځمکه ګرځېدې نو ما ته ډېر زیات محبوب وي، او ما وی چې کله به راځې زموږ ځای ته زه به ستا مېلمستیا کوم. او کله چې دا سوال جواب کې وشي که نه، سوال جواب انشاءالله زه وایم چې کوم تپوسونه به دې کېږي. خو دا چې کله دا سوال جواب کوي نو اول تپوس دا کوي چې من ربک، رب دې پېژندلی و. اول تپوس ګوره یاد ساتئ، دا تپوس به کوي من ربک، رب دې څوک و، یعنی خپل خالق او مالک او رب دې پېژندلی و که نه و. دا تپوس بولې کېږي. تاسو یقین وکئ د دې سوال په جواب باندې زه دا یو کال وشو زه پې صحیح پوه شوم. هغه دا د زما ذهن ته به سوال راتلو چې دا خو قسم عبادتونه دي. د مونځ تپوس نه کوي په قبر کې، اول د زکات تپوس نه کوي، د روژې تپوس نه کوي، د رب باره کې فورن تپوس ولګي. ځکه چې دا رب پېژندل ګورې دا ډېر ګران کار دی. نن سبا چې کوم سړی ډېر لوی تعلیم یافته دی نو هغه فورن الحاد طرف ته روان دی. څومره چې تعلیم زیاتېږي خلک بېدینۍ طرف ته روان دی. تاسو یقین وکئ دا جدید تعلیم یافته خلک دا زمونږ دا خبرې مني نه، او دی وی دا الله هم نشته دی او آخرت هم نشته دی او جنت هم نشته او جهنم هم نشته او دا قرآن هم دروغ دی. په دې وجه اول تپوس به دې کېږي ته خو راغلی خو رب دې پېژندلی و که نه دقه شان لا یبالي لیونو غلی وخت یې تېر کړی دی. دویم تپوس به دا کېږي چې من نبیو کا، پیغمبر دې پېژندلی و، په کوم پیغمبر دې ایمان راوړی و. د پیغمبر تپوس به کېږي، د رسالت د عقیدې تپوس به کېږي. او دریم تپوس به کېږي چې ما دین وکړه، دین دې سو، ستا دین سو، ستا نظام د ژوند سو. دین معنا نظام زندگی، نظام حیات، د ژوند د تیرولو ستا کومه طریقه وه، یعنی ستا عبادت په کومه طریقه و، عدالتونه دې کوم عدالتونه و. پاکستان والا بس جواب ورکوه، موږ ورته وایي چې موږ د لارډ میکالې نظامي تعلیم و، د انګریزانو سور نظام و، په سیول کوډ کې هم دغه و، په سیشن کوډ کې هم دا و، په های کوډ کې هم دا و، په سپریم کوډ کې هم دا و، او ګیرم سپینه شوله او د دې نظام د بدلولو لپاره مې اړو قدم نه اوچت کړی. زه جواب ورکوه ورله که ټیک ټاک سپین کفن هم راته خلکو راچولی دی، غسل هم راله را کړی دی، جنازه هم راله کړې ده. خو دې قبر کې به تپوس دا کېږي چې د کوم نظام لاندې راغلی. هسې ستاسو څه جواب دی؟ تاسو کوم ناس سره څه جواب؟ اسلامي نظام ورته وایو. کوم ځای کې اسلامي نظام دی؟ دین زمون کم دی دلته. خو که دا زمونږ جامې دي او که زمونږ دا ټوپۍ ده او که دا موبایل دی او دا څه شي دي، دا خو د سود په پیسو باندې روان دي. نو ټول نظام د سود دی، سودي نظام دی، سودي معیشت دی، عدالت د انګریز دی، معیشت د انګریز دی، بازار د انګریزانو دی. یعنی کم یو شی دی چې زمونږ په دې معاشره کې دا د قرآن او د اسلام مطابق تېرېږي، یو شی هم نه تېرېږي. موږ خو دغه جوابونه ورکوو. نو